دا حدیث ارته بیانومه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په دربار کې وچ یو بوډا سړی راغی او صحابه کرام فرمایي څومره بوډاو وچ دومره بوډاو صحابه فرمایي چې دا هغه وریځي بالکل رازوړند وي په سترګو باندې پرتی وي یعنی دا کم از کم 100 کاله یا هغې نه بره خبره ده چې د چا وریځي په سترګو باندې پرتی د چا وریځي په سترګو باندې راټیټي بالکل رازوړندي دا انتہائی ضعیف انسانی کمزور انسانی صحابہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام دربار رسالت نہ بوڑھا انسان راغے انتہائی بوڑھا پیغمبر علیہ السلام تے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا مالا خبر راکا دیو خبر راکا پیغمبر علیہ السلام ورته فرمائی د کومې خبر درکم ورته فرمائی یا رسول اللہ چې یو انسان په خپل ژوند کې الذنوب كلها ټول گناهونه یکړي ټول گناهونه یو گناه داسې نه پاتې چې انسان نه کړي غلا زنا کبائر بار صغائر او بیا ورته فرمایي یا رسول الله تخصیص پکې نشته چې دا یې کړي او دا یې نه کړي او بس كلها یا رسول الله ټول گناهونه یکړي خبر راکا یا رسول الله چې آیا دغه سي انسان د پاره چې رب ته رجوع وکړه عفو شتا معافی شتا درگذر شتا او دا یاد لرا رب سره شرک ته رب سره لاندې انسان برابرې دا څومره تکلیف رسوي رب کائنات ته نعوذ بالله کافران روچت شو چاته معبود وي چاته د خدای زوی وي چاته د خدای خزه وي چاته د خدای لورګانی وي کوم کسر دغه خلکو پرې خره څنګه تکلیف یا رب کائنات ته په خپل ګمان کې نه رسولې دغه کافرانو مشرکانو دینم زیات کېدی شي چې تا سره په بادشاہت کې څوک شریک کا تلم یلد ولم یولد استاد پاره لور او زوی او خزه ثابته کا نعوذ بالله من ذلک یا رسول الله چې هر قسمه ګناه یکړي رب ورته معافي وکا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې لګت څومره ګناه یکړي نو دی ورته دویم سټپ اخلي ورته فرمایي یا رسول الله لګه دومره ګناهونه کړي چې دا ګناهونه د یو انسان په روی زمین کې په ټولو خلقو تقسیم شي کنه ټول خلق به خدای هلاک کا اندازه وکړه دومرم انسان ما او تا خو بالکل څوک را سره وران ملاو شي او دا ما سره وران ملاو شو دومره شی ما او تا نه معاف کو اب از ما مشری اب از ما پلاری اب از ما استازی اب از ما د کلی وطن سپینګری ماته داسې خبره وکړه ماته فلان وکړه یا رسول الله ټول ګناهونه کړي بیا څومره ګناهونه کړي یا رسول الله دومره ګناهونه کړي چې دا ګناهونه د دغه انسان پر زمین کې څومره انسانان دي په ټولو باندې تقسیم شي په ټولو باندې دومره کړي چې رب د ګناهونو د وجه نه ټول هلاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په پوي شو چې دا دی خپل ځان وخی چې دومره تفصیل باندې ورته ارڅ معلوم دي خو خپل ځان وخی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي صاحبہ مطلب ته خپل ځان خای دا تا ټول گناهونه کړی دي او دومره گناهونه د کړي دومره بډای انسان چې ستا وریځي په سترګو باندې را پرتی دي چې په ټول مخلوقات ستا گناهونه تقسیم شي رب ټول هلاک کا ورته فرمایي اسلام دروړای ورته چې نه یا رسول الله پیغمبر علیہ السلام څومره شفیق دی اوس نبی علیہ السلام غصا فلان رکشا یا مونږ خو چې یو کس وینو او مازیګر مونږ تر قضا شي خپل ځان راته ولی ښکاري او دی راته فاسق فاجر والله لازم د مونږ قضا کا او تا وکړه څه پته لګي چې سره د دې رب باندې ستانه ډېر ګران دی څه پته لګي تا سره په لاس اختیار کې دا نشته چې ته تقسیمات وکړي چې دا دی او دا دی نیکو عباداتو والا ښه دی او دا فاسق فاجر او فلان دی رب ته څوک قریب دی څه پته لګي ورته فرمایي اسلام در راوړی ورته فرمایي نه اسلام باندې راوړی رسول الله ورته فرمایي اسلام راوړه ایمان راوړه په همدغه رب باندې چې تا یې نافرماني کړې وي په همدغه رب باندې چې ستا ټول عمر بوډاتوب پورې د په نافرمانیو کې تیر کړی دی د په رسول باندې ایمان راوړه او بیا ورته رسول الله فرمایي چې ایمان راوړې تا ته پته شته تا سره به څه کېږي رب کائنات بستا هغه ګناهونه چې په ټولو مخلوقاتو باندې تقسیم شي مخلوقات به رب هلاک کا رب کائنات به هغه ګناهونه په ثوابونو باندې بدل کړي دي ته عفو او درگذر دي ته رب یا په ثوابونو باندې بدل کا
چې دې صحابي دا صحابي دستی ایمان پر رسول الله باندې دا د خدای فضل چې په دې عمر کې انسان ته ایمان نصیب شي ایمان پر رسول الله باندې راوړ واپس شو چې واپس شو څو قدمه یې وخیشته دا حدیث واورئ صحابه کرام فرمایي دغه کس ګناهونه به ډېرو دته پته لګي وی چې بیرته را واپس شو یا رسول الله رښتیا زما خیانتونه او زما ګناهونه دا به خدای پاک معاف کا خالی ثوابونه خو ډېره لویه خبره چې په ثواب یې چینج کا معاف به کا همدغه ارڅ دا ستا نافرمانی او دا ستا ګناهونه او دا تا چې کوم شی غټر تخکاری کنه دا به خدای معاف کوي صرف نه دا معافي به خدای ستا په نیکۍ باندې بدلی ورته فرمایي چې کله دی واپس ته چې پلار باندې به دا الفاظ وي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر یعنی دغه زوړ کس ته اندازه ولګېده چې یو انسان د 100 کلو نه زیات او دومره بوډا انسان چې د هغه ورځې د بوډاتوب نه راځوړند شي او د هغه په سترګو باندې وغورځېږي ما ستا خو که چا نافرماني کړې ده یو وخت به یې کړي په یو خاص موقع باندې به یې کړي په یو فیصله کې به یې کړي ما او تا په یو خاص موقع کې یو څیز غوښتی ما او تا له بندي را کړی بس یو ځل او دغه سړی او ما او تا څومره کمزوري یو او دغه سړي د رب کائنات دومره نافرمانی کړې وه چې وریځې یا د بوډاتوب د وجې نه په سترګو باندې پرتې وي دومره مسلسل نافرمانی او بیا دومره ګناهونه چې په ټولو مخلوقاتو باندې تقسیم شي رب یې هلاک کا صرف رب کائنات عفو نه ده کړې رب کائنات عفو سره سره ګناهونه په ثوابونو باندې بدل کړي او دی دا تکرار ځان سره که چې خدای زما خیانتونه او خدای زما ګناهونه رسول الله ورته فرمایي چې او دغه ستا خیانتونه او دغه ستا ګناهونه به رب بدل که په ثوابونو او پر لار باندې روان دی الله اکبر الله اکبر یعنی خدای ته څه عفو کوونکی خدای ته څه درگذر کوونکی د یو انسان کمزوري نه سره د دومره پاوره سره د دومره طاقته سره د دومره زوره چې هر یو څیز درته خدای حاصل دی او ستا خپل دی او بیا هم